عزتمندو آغا ابوبکر صدیق چې حضور په اوله مرتبه کې صحابو تم خی خپل امتیانو تم خی داغي مبارک فضائل خدا صدیق اخو د هر یو صحابي فضیلت چې ګوره یقینو کې چې د کم مناقب هم ګوره انسان وي چې په کائناتو کې د ټولو نه زیاته مرتبه ده او په هغې کې چې بیا انسان سوچ کوي د هغې وجه دا ده چې هغه انداز بیان د مدینې منورې د جانان مبارک دی حضور مناقب بیان کړي دي نو چې د کم مناقب هم اورې نو گویا کې داسې لګي لکه ته به دا په ټولو کې افضل دی دا په ټولو کې بهتر دی خدا علیہ سنت و جماعت عقیده ده چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک لا الله په ټولو کې لوی فضیلت ورکړي دی او دا مبارک شان او مرتبه هغه ده شان او مرتبه هغه ده چې زما جانان مبارک به فرمایل چې په دنیا کې ما سره چا څه نیکی او احسان کړی دی یعنی څوک داسې نشته چې د حضور باندې به د هغه احسان وي زمونږ ټولو باندې د حضور احسان دی پوهېږئ دې باندې خدا د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک هغه د یو کرم یو مرتبه ده چې هغې مبارک داسې خبرې کوي دا د هغې مبارکو کرم دی مهرباني ده وی د ټولو ما په دنیا کې د هغې د احسان بدلې ورکړي دي خو یو ابوبکر صدیق دی چې د ټول امت مکروز دی او د دغه صله به الله په ورځ د محشر باندې دله ورکوي دا به الله جل جلاله په ورځ د محشر باندې دله ورکوي د عزتمندو فضایل خو یې ډېر دي زه به درته د ابوبکر صدیق د ژوند صرف یو داسې پهلو بیان کم چې عام طور باندې د دې مبارکو په باره کې مشهوره ده چې د ډېر نرم زړه مالکو د ډېر نرم زړه مالکو ډېر جمالي طبیعت او ډېر په خلق په اخلاقي کریمانو باندې مسلمانان کېدل خو عزتمندو کله چې حضور دنیا نه تشریف یوړ او ناڅاپه فتنو سر راوچت کو او داسې فتنې وې چې هغه فتنې دومره سخت خطرناکې وې چې په یو ځای باندې ټولې رالې یو طرف ته د زکات خبره راله چې مانعین د زکات راوچت شو مکمل د زکات نه انکار وکړ یو طرف ته مسله چې وا حضور په خپل ژوند باندې د وصال نه څو ورځې وړاندې د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې او په امارت کې لښکر لیږه هغه لښکر په لاره کې چې حضور مبارک وصال وشو بل طرف ته د ختم نبوت مسله راله مسیلمه کذاب د خپلو حواریانو سره میدان ته راووت اوس مخامخ درې ډېر لوی محاذونه حضرت ابوبکر صدیق د ټولو محاذونو سره په یو ځای باندې د جنگ اراده وکړه عمر فاروق غوندې شخصیت ورته وی خیر دی تالف الناس ورفق بهم دی خلکو سره لږ نرمي وکړه دومره په یو ځای باندې ټول جنګونه ماخله په سر باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر جلال کې راغی او ورته فرمایي ثقلت کا امک یا عمر اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام داسې خبرې ماته مه کوه داسې خبرې ماته مه کوه چې په خلکو نرمي وکړه خیر دی لږ د نرمۍ معامله ورسره وکړه خبره خو د حضور ده خبره د حضور د دین ده کوم جواب یې چې ورکړی دی تر قیامت پورې د حضور د غلامانو دپاره مینار نور دی ورته فرمایي چې والله که زه په مدینه منوره کې یوازې پاتې شم او مدینه منورې کې ما سره هیڅ څوک هم پاتې نشي او د ځنګل دا ځناور ټول راوځي او دا مریم ما په دې خپلو خولو کې واخلي او زما د وجود ټوکړې چې کم دی او جوړې کړي او بیا دې کورونو ته ورننوځي او د دې حیادارو بیبیانو تورسرو د دې جسمونو ټوکړې په خپلو خولو کې واخلي نو بیا هم یاد ساته چې لشکر د اسامه بمزي د مانعینو د زکات خلاف جنگ بم کیږي او د حضور علیه السلام مبارک د ختم نبوت جنگ بم کیږي جمع باندې ټول دی مبارک حکم وکړه وی که بدری دی او که غیر بدری دی خو د حضور د ختم نبوت د حفاظت لپاره میدان ته راوځئ دومره همه مسله ده د حضور د ختم نبوت دپاره میدان ته راوځئ او بیا عالم وکته چې د حضور سره په ټولو جنګونو کې 259 صحابه شهیدان شوي یوازې د ختم نبوت په جنگ کې 1400 یا 1200 صحابه شهیدان شوي دي چې 200 پکې یوازې د قرآن عظیم الشان حافظان شهیدان شوي دي د حضرت سالم غوندې صحابي چې حضور د دې امت داسې قاریو چې حضور په فخر کو
چې دا هغه تلاوت حضور واورېدن حضور دعا وکړه چې الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما په امت کې داسې ښکلی قاري پیدا کړی دی. هغه هم په دغه جنگ د حضور د ختم نبوت دپاره شهید شو. دومره اهمه مسله ده. نن عزتمندو افسوس دا دی چې مونږ او تاسو د دغې مسلو حساسیت نه خبره شو.